اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د یو سوال څه روزانه او سمو تاسو روبرو یو څه مثلا خونه خاندان کلی د ملت یا د ملک یا د علاقې مشر مقرره و څنګه کاسمو مقرر کو ارچې د سوال پښتنه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام نو کو رسول خدا متیوا پرملا په لوس رکړی د کچره دغه پرملی باندې مو عمل وکړو نو مخبل لیډر خپل مشر صحیح کس هغه انتخاب کوای شو. رسول خدا نه روایت صلی الله علیه و آله و سلام نه من ولا علی عشرة کان له عقل 40 کچری چوک غوړی څه لاسو کسانو باندې مشر شي د 10 سړي د پاره د مشر د پاره پکور دی څه د لاسو کسانو د پاره مشر جوړیږي پکور د څه د 40 کسانو عقل ور سراوي یعنی د لاس کسان کچری تقسیم کې په 40 کسانو باندې هر یو سړي باندې د څلورو یعنی هر یو سړي عمر څه تسم بلاوي تو سه پکور دی هر یو سړي د پاره د څلورو کسانو عقل در سراوي یعنی د اوس رسول الله بزرګوار مخ کیږي د ریاضی کې کومه فرموله ده یعنی راست تناسب ده چې کله کسان زیاتی کې پکور دی دلته عقل زیات شي. اوس رسول خدا بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم یو قدم مختصی فرمایش کوي چې من ولا 40 کان له عقل 400 او کبیا چیرې چوک غوړي څه 40 کسانو باندې حکومت وکي 40 کسانو باندې مشرشي مشروي هغه د پاره پکور دی چې د 400 کسانو عقل ور سراوي کسه دا راست تناسب ده دلته کله کسان زیاتی کی دلته وته پکور دې څه عقل پکور دې څه زیات شي یعنی دوره مهمه مساله ده. اندی زمن کې بز د یو روایت به بل ذکر کوم چې رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم د خو قوم نشانی خیلی دي او د بعد قوم نشانی هم خیلی دي. د خو قوم نشانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی دي او د بعد قوم نشانی هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیلی دي. د خو قومه درې نشانی دي هغه د دې رسول خدا فرمایش کوي چې اذا اراد الله بقوم خیرا کچیر خدای غوړي چې یو قوم ته خیر ورسوي یو قوم بهترین قوم جوړ کی نصیحت چې ولا علیه علماءهم یا غوی مشران چې کوم دي هغه حلیم حال جوړوي یعنی د څه خلق جوړوي مشران ولیان د څه خال جوړوي چې حلیم یا غوی کې برداشت وي او دای اول نشانی ده او وقضا بینهم علماءهم دویمه نشانی د حکم هغه د دې د هغه فیصله به علما کوي یعنی کوم بهترین قومونه دي هغه دویمه نشانی ده رسول خدا نظر کې صلی الله علیه و آله و سلم چې هغه فیصله به بیا علما کوي. و دریمه نشانی څه ده وجعل المال فی سمحائهم دریمه نشانی د حکم ده سوره مال ده سوره دولت هغه به د کوم سخیان دي هغه ته خدای ورکړي دا درې نشانې دي. اول نشانه ده چې د هغه ولیان هغه حاکمان به کوم دي هغه حلیمي برداشت پور کی صبر پور کی او دویمه نشانه ده چې هغه فیصله به کوم دي علما کوي. دریمه نشانه ده چې هغه چې سوره مال ده هغه به کوم جواد کسان دي یعنی کوم سخیان دي مال به مغوی ته ورکړي. دې مقابل کې رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم د بعد قومونو هم درې نشانه خیلی دي. فرمایش کوي چې و اذا اراد بقوم سرا کچری خداوند علم غوړي چې یو قوم باد شي نه هغه یغه درې نشانه دي ولا علیهم صفحاءهم بالکل هغه ته یعنی مقابل کې نه هغه باندې کوم ولیان هغه مقرروي کوم حکیمان هغه مقرروي هغه به صفی حال کې دی او کوم کسان به هغه حکیمان وي. دای اول نشانه ده یعنی خدای څو وړي چې کوم باد شي هغه اول نشانی ده چې هغه حکیمان به بیوقوفي. دویمه نشانی وقضا بینهم جهالهم هغه منځ کوم قضاوت فیصله دی هغه جاهلان کوي. او دریمه نشانه ته زراتم وجعل المال فی بخلائهم او سوره مال څه د احکام سوره بخیل خال دی مغوی ته بیر کوي. دا درې نشانه دی
یو بد قوم دی. خو اندیس من کې البته د یو حدیث په بل ذکر کوم، معصوم فرمایش کوي چې کله تاسو سفر کوئ 3 کسان سوی په کور د یو کس خامخا لیډر مقرر کوئ، څنګه سفر سره امور وی غټوله هغه ته ترتیب ورکوي. نو اندی وجه نه چې کله یو قوم یو منطقه به حیثیت یو قوم زندگی کوي، هغه ته پاره په کور د یو لیډر خامخا وي چې هغه کوم سوره امور دی هغه سمبول کی. نه دی لیډر کې په کور د ځنه خصوصیت وی. دی روایت زمن کې به زی دوستانو خدمت کې دا یو پیغام ذکر کوم. دا پیغام هغه دا دی چې فاس کچیرې موته اختیار وکړل شو چې مو خپل رهنما خپل لیډر هغه انتخاب کو. نه هغه لپاره په کور دی مو لیډر په کور دی هغه عقیل وی اول، او بیا چې کومه دی شجاع وي هغه کې شجاعت ورکوي او هغه جسور وي، او ځنه ځکه چې هغه کوم خپل سټینډ خلي کوم خپل مسالې دي هغه صحیح طریقې سره هغه چا دی مقام پروا نه کوي، خپل یعنی هغه جسور وي، هغه خپل کوم موقف دی هغه صحیح طریقې سره مخکې کوي شي. هماندا شان په کار دی حلیم وي، مثلا دو مشر دی ځنه ځکه کېدای شي ځنه خبره او وشي بردبار وي. خو ټوله نه مهمه خبره ده چې هغه د قوم نمایندوي د قوم پیغام هغه دفتر ته وړي، نه دا څه د یو دفتر نمایندوي څه بیا روشي قوم ته څه سیب خده سی ویله. کچېرې داسې نماینده د بیا مقرر کو څه هغه دفتر نه روشي دفتر پیغام قوم ته راوړي څه سیب خده سی ویله، بس بیا ته که داسې سړی د انتخاب کړلو نو بس بیا ته مسؤول یې. مثلا دی که سوره بعد کارونه بیا وکړل، سوره بعد منصوبې مثلا اختتام ته ورسره کامیابي کړلې دي کې بیا ته مسؤل یې، کېدای شي تا نه پوښتنه وشي. نه دی وجه نه ضروري دی چې موږ په کور د داسې لیډر او داسې رهنما په کور د انتخاب کو چې هغه کې کم از کم د دغو خصوصیاتو یعنی داروي دغو خصوصیاتو حامل وي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.